functions of carbohydrates. Functions of carbohydrates. چې carbohydrates زمونږ په باډي کې څه functions کوي. پرون مونږه د carbohydrates introduction داغه classification او داغه examples وی. ٹھیک شو؟ نن به مونږه functions یا biological importance کو. carbohydrates زمونږ په باډي کې درې غټ functions کوي. داغه د وجه نه دا important دي. نمبر فرست carbohydrates are the energy sources. ټول carbohydrates چې دا موږ سره د انرژي سورس دی. carbohydrates موږ له انرژي راکوي. کله چې دا carbohydrates چې دا تاسو سره مات شي. ٹھیک شو؟ کله چې هم باند ماتيږي نو دا به تعالی انرژي درکوي. bond breaking releases energy and bond formation needs energy. نو په carbohydrates کې یاد ساتئ د کاربن او د هایدروجن په منځ کې چې کوم باند دی دا باند تاسو سره ماتيږي او د دې باند د ماتېدو په ریزلټ کې تاسو سره انرژي ریلیز کیږي او زمنګ سیلز چې دي یا لیوینګ سیلز هغه دا carbohydrates د انرژي لپاره استعمالي او کومه انرژي چې ریلیز شي نو either they use this energy for the performing life activities or that energy is stored in the form of ATP and then the cells then uses this ATP for the different activities. دا غي نورست بیا تاسو سره د ATP استعمالي کې په هغه ټایم کې د انرژي ضرورت تاسو سره نه. ٹھیک شو؟ the first and immediate source of energy چې دی په لیوینګ سیل کې دا carbohydrates دي. چې کله تاسو سره carbohydrates یي نو تاسو سره د ټولو نه اول carbohydrate ماتيږي. ٹھیک شو؟ جنرally موږ سره دا د respiration process کې ماتيږي کله چې د ګلوکوز سره اکسیجن میلاو شي او دا تاسو سره کاربن ډای اکساید واټر او انرژي درکې. کاربن ډای اکساید واټر او انرژي تعالی درکې. ٹھیک شو؟ دغه انرژي چې دا it is obtained due to the breakdown of carbohydrate and especially the bond which is present between the carbon and the hydrogen, and this is either used for the life activities or then it is stored in the form of ATP and then used when it is required. ٹھیک شو؟ نو carbohydrates چې دي دا زمونږ د لایف اکټیویټیز لپاره انرژي پرووایډ کوي. نو دا د یو امپورټنټ فنکشن شو. کله چې carbohydrates نه نو بیا پروټینز یا لیپډز استعمالیږي. ٹھیک شو؟ خو مین سورس اف انرژي چې دی د لیوینګ سیل لپاره دا carbohydrates دی. ٹھیک شو؟ نمبر سیکنډ it provides the structural building material of living cell. carbohydrates موږ سره د لیوینګ سیلز او بیا موږ دا ویل شي چې د لیوینګ ارګانیزم په سټرکچر کې هیلپ کوي. مطلب په لیوینګ سیلز کې یا په لیوینګ باډیز کې داسې پارټس دي چې هغه د carbohydrates نه جوړیږي. لکه فار ایگزامپل تاسو ټول پلانټس وګورئ نو دا هغو سیلوال د څه نه جوړي؟ د سیلولوز نه. د څه نه جوړي؟ د سیلولوز نه. او سیلولوز تاسو سره یو کاربوهایډریټ دی. تاسو سره یو که سیلولوز نه وي نو بیا به د پلانټ سیلوال چې دی هغه به نه و. نو بیا به د سیلوال د ایبسنس هغه کنسیکوینسز چې دی هغه به مخې ته راتلل. کایټین هغه کې کایټین. ٹھیک شو؟ نو یو ایگزامپل چې carbohydrates are the structural building material is the cellulose which forms the cell wall of all the plant cells. ٹھیک شو؟ څنګه چې دوی کایټین دا تاسو سره یو بل پالیسیکراید دی او زمونږ د ډیرو آرتروپوډز او د دو ایگزوسکیلیټن چې دی هغه د دغه کایټین نه جوړي. ٹھیک شو؟ نو ایگزوسکیلیټن په دغه ارګانیزم کې بیا خپل یو امپورټنس دی، شیپ، پروټیکشن وغیرہ کم کار چې د سکیلیټن تاسو سره دی. پوهیږئ که نه؟ نو کایټین شو. د دې نه علاوه ستا د فنجای سیلوال چې دی هغه د چا نه جوړي؟ هغه د دغه کایټین نه جوړي. ٹھیک شو؟ نو fungi are also biologically important in running the ecosystem. It also provides food for certain organisms. They are decomposers, scavengers of the earth also. ٹھیک ده؟ ها د دې سره سره که تاسو میورین ته وګورئ کوم چې د بیکټیریل سیل وال دی نو هغه هم د چا نه جوړ دی؟ د پالیسیکراید نه جوړ دی along with amino acid. دا یو بل امپورټنس شو. د دې نه علاوه که تاسو خپل پلازما ممبرین وګورئ نو په هغې کې هم تاسو سره کاربوهایډریټس دي که نه؟ in the form of glycolipids or glycoproteins, conjugated molecules. Whenever two macromolecules combine together, they form
کنجوګیټډ مالیکیول چې کله تاسو سره دوه میکرو مالیکیول رايوځي شي نو د دې نه بیا ښه غټ مالیکیول جوړ شي چې هغه ته موږ کنجوګیټډ مالیکیول وایو لکه ګلایکولیپډز د کمبینیشن اف کاربوهایډریټس اینڈ لیپډز د ګلایکوپروټینز د کمبینیشن اف کاربوهایډریټس اینڈ پروټینز لیپوپروټینز د کمبینیشن اف لیپډز اینڈ پروټینز جی فاسفولیپډز نه فاسفولیپډز کنجوګیټډ نه دی هغه خو د لیپډز یو قسم دی چې پای کې صرف فاسفیټ دی ټیک شو هغه صرف فاسفیټ په ایډیشن کې ورکړل شوی دی فاسفولیپډز ته نیوکلیو پروټینز نیوکلیک ایسډ اینڈ پروټینز آر ان اے کوم چې رایبوسومز کې منګوي ټیک شو نو دغه شنته کې موږ سره کاربوهایډریټ چې دا زموږ د پلازما ممبرین هم څه ده ایسا ده ټیک شو پوه شئ پې ښه جی हाँ माँ बेटा से number third important function of carbohydrate is that they are the storage molecules in living bodies. carbohydrates په living body کې store کېدې هم شي ټیک ته انرژي هم راکوي structural building material هم دی او د دې سره سره دا په living body کې تاسو سره store کېدې هم شي او دا غي څه پیدا دا غي دا پیدا ده چې یو کاربوهایډریټ چې دی دا تعالی انرژي درکوي او ته د انرژي پرپزز د لپاره استعمالای نو تا ته خو هر ټایم د انرژي ضرورت نه او که یم خو دومره نه لکه څومره چې په ادر اکټیویټیز کې نو دغه کاربوهایډریټ چې دی دا رايوځي چې تاسو سره څه شي سٹور شي نو په سیل کې تاسو سره پراته نو چې کله بیا د انرژي نیډ راشي نو دا کاربوهایډریټ واپس مات شي تعالی ګلوکوز درکې یعنی داسې کنډیشن ته بدل شي چې هغه سیل ته ننوتې شي ګلوکوز او هغه بیا تعالی څه درکوي انرژي درکوي ټیک شو لکه موږ به وي چې په سٹارچ چې دی دا په پلانټ کې د سټوریج فارم اف فود دی ان د فارم اف ګلوکوز او سٹارچ دا سره څه شی دی دا پالیسیکرایډ دی سٹارچ څه شی دی پالیسیکرایډ دی نو پلانټس چې کوم فود تیاری یاد ساتي یا خو د ان د فارم اف ګلوکوزي خو هغه چې په هغه ټایم کې کوم اکټیویټیز کوي چې د هغې دپاره هغه ګلوکوز استعمال کړي کم چې سیوا پاتې شي نو ګلوکوز د بل ګلوکوز سره او لیس برانچ یو پالیمر جوړ کړي د پالیسیکرایډ چې هغې ته موږ شی ویو سټارچ او دغه سټارچ چې دی دا په ډفرنٹ پارټس اف د پلانټ باډي کې بیا سټور شي نو که بیا داسې حالات راشي چې یا انرژي سیوا پکاري گروث روان دی سیل ډیویژن روان دی ټیک شو ایکټیو ترانسپورټس روان دي نو د هغې دپاره دغه سټارچ بریک ډاون وشي او دی تعالی ګلوکوز درکړي واپس تا انرژي پوره شي یا فوټوسینتھیسس چې دی دا هم سیزنل دی که نه په زیات پلانټس کې په موسم بهار کې چې بیا د کله پاڼې وریږي بیا فوټوسینتھیسس نشي کولی نو هغه بیا دا خپل دا سټارچ چې دی دا څه کوي دا استعمالوي ایز ا سورس آف فوډ نو که کاربوهایډریټس چېرته موږ سره سټوریج فارم ته نه کنورټ کېدی په سیل کې نشوي جمع کېدی نو بیا به الټیمیټلی زموږ د باډي نه یا د نور ارګانیزم د باډي نه به په یو طریقه یا په بله طریقه ووته نو بیا په دغه پارټیکولر کنډیشنز کې د انرژي ډیمانډ چې دی هغه به نه پوره کېده اټ از د کیریکټرسټک and the function of carbohydrate that they can be converted into storage forms texture and then they can be used same is true in our body زمونږ په باډي تاسو ته پته دا گلایکوجن سٹور کوي او گلایکوجن چې دی دا د پالیمر دی د ګلوکوز ټیک شو کله چې موږ خوراک وخورو زمونږ ډایجسټیو سیستم دا ګلوکوز ته کنورټ کړي دغه ګلوکوز زمونږ په انټسټاین کې ابزارب شي دا لیور ته لاړ شي لیور انډر د پنکریاټک هارمونز د انرژي ډیمانډ ته ګوري چې یار څومره ګلوکوز زبار بلډ سرکولیشن ته ورکما پوهیږئ په خبره څومره ګلوکوز زبار بلډ سرکولیشن ته ورکما چې هغه د سیل هغه ډیمانډز پوره کړي چې څومره پکاري نو هغه ورکي او کم سیوا چې دي نو هغه واپس ګلوکوز سره میلاو شي ګلایکوجن جوړ کړي دغه ګلایکوجن ستا په لیور کې سٹور شي نو موږ هر ټایم خوراک نه خورو نو که ستا د انرژي ډیمانډ راشي ایکسرسایز دپاره د ورکینګ دپاره د هیوي ورک دپاره ټیک شوه نو ستا په لیور کې چې دغه ګلوکوز دی دا بیا ګلایکوجن دی دا مات شي واپس تاله ګلوکوز درکړي بلډ سرکولیشن ته داخل شي سیلز ته لاړ شي هغه تاله انرژي درکړي دیټس وای د carbohydrates are important it is the main function of carbohydrates that it can be converted into storage forms and it is essential to provide energy at every time چې هر وخت ته انرژي چې دا صحیح اویلیبل وي ټیک شو that's why the carbohydrates are important پوه شئ پې ښه